په دې دنیا کې چې يهوديان په دې مسلمانانو باندې او دا په دې ټول دنیاي چیلنج کړی دا اقوام متحده چغي وای چې الکه دا اسرائیل ظلم کوي مسلمانانو ابرزي د چوه مجلس شو او آی سی اجلاس شو صرف مذمتی قرارداد پیش شو او پاس شو او هیڅ شاکی دا طاقت نشتا یوی ونی میا شو شولا او اسرائیل دا په مسلمانانو په ځوانانو زنانو نارینو بډاګانو اسپیټالونو په جماعتونو په کورونو په قبرستانونو په کیمپونو باندې دا مزایل او دماکی او هغه بمان پر اچي او ټول دنیا تماشا کوي هیڅوک نشي رکاوای ولې دي مسلمانانو د دې يهوديانو سره معاهدي کړې دي د دې سره چې دینو تعلقات به حل کړي د دې سره تجارتونه به حل کړي دي اردن دا تسلیم کړي لري کویت دا تسلیم کړي لري نور ممالک تسلیم کړي شپږ ممالک وسو تسلیمو نو دی وجه ندی ته د عزت میلاو دی نو نور الله په دی باندې پټکار کړي لري الله دا تبا کړي دي خود دې مسلمانانو د دې دوسیو د بے غیرتۍ د لاسه هغه خلک په دې دنیا باندې د ظلم او جبر کوي په دې کې نسلی تعصب ډېر دی دا غي په وجه باندې الله پاک دی وی په قران کې ویلي دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه منګه يهوديان او عيسایان الله دا يهوديان او عيسایان وی چې موږ د الله زامن یو او دا غي لاړ لا یو لاړ دا مونږ ته الله سنوي او رښتیا یتنیاهو ویلي دي یتنیاهو وی دا ټول مسلمانان هر کال په حج کې زمونږ يهوديانو ته خیری کوي د دې مسلمانانو په هر کور کې مونږ ته خیری کیږي خو د دې د خیری زمونږ لپاره دعاګانې مونږ خطر حقیقو نو ګوره څه شي زونه د دعاګانو دي او څه شي زونه هغه طاقت دي الله پیغمبر په بدر کې دعا نه ټول شپه کړې ده خو ساره سبست خلک هم ودرولې واړه واړه جوانان تلی واړه د معاذ او د موس په شان ځوانان د اسلام د مدد لپاره ولاړو د کافرو د مقابله لپاره په سب کې ولاړو الله پاک د الله پیغمبر دعا قبول کړې ده خو شهادتونه پیش کړې دي په بدر کې زکه غیته په ده ملاو شوی نو الله توي دوی الله توي چې قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه من دا الله زامن یو داغي لاړلیو نو الله توي چې ښا نو پلمه يعذبكم نو به الله د عذابونه ولې درکې څوک چې رچا زوی هغه سزا ورکړي هغه ورته وراچي نو راچي او به وت الله وې چې ته وې چې تاسو وایي چې لن تمسن النار الا اياما معدوده چې مونږ ته به ور ونسکی مگر یو سورسي نو الله ته وی چې بیا خو تاسو استکی مرګ غواړي چې ډایرک جنت ته لاړ شي نو دوی جنت زکه نه غواړي دغه مرګ زکه نه غواړي چې دوی ته پته ده چې مونږ کم کارونه کړی دي دی وجینا عیسایان دا الله تبا کړی دي تر قیامت پورې خو چې دا وس کوم ظلمونه کوي دا مسلمانانو داغه معاهدو په وجبانی او صحیح د مسجد اقصی صحیح هغه واقداران مسلمانان دي مخکې مې داغه تفصیل بیان کو وجه دا چې دا د انبیاو میراث دی او په ټول انبیاء مونږ ایمان راوړل دا آدم نواله تر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوری مونږ ټول پیغمبران منو يهوديان صرف موسی علیہ السلام ایمان لري اوس هم نشتا او عیسایان صرف عیسی علیہ السلام ایمان راوړي مونږ په ټول انبیاء ایمان راوړو دوی مدار چې مسلمانانو همیشه لپاره مسجد اقصی د غیر مسلمانونو د يهوديانو نه او د عیسایانو نه دا پاک کړي دی او عبادت به خپل د الله کړي دی مسلمانانو ته چې کوم اقتدار راغلی دی نو هغه د يهوديانو د عیسایانو نه د بیت المقدس د جدينو آزاد کړي هم دی خو به ته ظلم او جبر هم لري کړي دا یاد لري
چې کله مسلمانانو فتح کړی دا نو په عیسایانو په يهوديانو باندې مسلمانانو سره ظلم او جبر نه کړي په قران مجید کې دې ته برکتناک ازمکه ویل شوی دا او برکتناک ازمکه دا د پیغمبرانو نه او پیغمبرانو باندې د مسلمانانو ایمان دی لہذا د مسجد اقصی حفاظت داغي ازادي د يهوديانو نه دا په مسلمانانو پرز دا او باول په پرز عین دا په حکمرانانو دا او بیا دا غینه بعد دا په عوامو دا او عوام انسان شي کوله ځکه چې جهاد وس د افرادو نه دی دا د شي دی دا د مزایل دی د ټولو ممالکو سره اسلحه شته خو چې دی ورلوري کی نو بیا هم ماستا بلکې اسماعیل هانی هم دا ویلی دي چې تاسو مال 10% اسلحه د اسرائیل په مقابله کې راکې او ما هم منزل راځي هغه په مسجد اقصی کې تاسو به جمع کولای شئ څوک شته چې ورکی ولا یریږي ټول دې وجینا دعا بل الله په دربار کې کو چې الله یې نيست او نابود کی او الله پاکه ستاده طاقت زموږ د مسلمانانو سره تا تم لاس چت کړی دي الله د يهود او عیسایان او الله اسرائیل خصوصا الله د امت مسلمه د پاره نشانه عبرت وګرځي الله د مقدس مکه نه تباہ کې ختم کې الله د غزه د مسلمانانو شهادتونه د ټول امت د پاره صدقه وګرځي الله پاک دا غینا ایمانونه مضبوط کی الله پاک شهادتونه قبول کی زخمیانو ته الله صحت کامله ورکی الله صبر جمیل ورته نصیب کی الله د امت مسلمه چې دا عوام څومره کوششونه او مهنتونه کوي الله کم جذبات دي په دې باندې تول خپل رضا او جنت الفردوس ورکی زموږ د ټولو ناراضي شي الله ته زموږ په حال رحم وکي الله پاک زموږ د عبادت قبول منظور کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وأصحابه أجمعين.